عزتمنو د بابر پلار د بابر دغه ما لیونی شو او اوس په کوڅو کې ګرځي او چغې وایي او هر چاته وایي چې زما بابر څنګه دی. زه مینهوالو په دې ویډیو کې تاسو په خپله باندې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا عزتمنو تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ او زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلی نشاني واخلئ چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د تغبی بابر خلک پلار اوس لیونی شوی دی، بابر پسې په کوڅو کې ګرځي، وایي چې هر چاته وایي چې زما بابر څنګه دی او په بابر باندې خیر ساتئ، بابر د نه چاته کې لار نشي، څوک یې د نه مړ نه کړي. مینهوالو الله تعالی دې نو مسلمان داسې غمونو مصیبتونو نه وساتي. واقعي خبره ده د بچو غم ډېر سخت زیات وي، ډېر سخت زورور وي. دغه شانتې پلارانو ته دا یو خواست دی چې خپلو بچو له په خپله خوښه باندې واده هېڅکله مه کوئ. چې کله د جینۍ د خلک چې خوښ وي نو هېڅکله داسې واده مه کوئ، ځکه چې هېڅکله داسې جینۍ سره رشته مه کوئ چې په دغه رشته باندې به حتما د جینۍ مور او پلار ناراضه وي یا به پرې د هلک مور او پلار ناراضه وي. نو بیا دغه شانتې غم مخې ته راځي چې بیا د یو طرف نه یو کس ووژل شي بل ژوندی وي. نو دغه د بابر څښل ته پکار دي چې خپله لور هم ووژني او ژوندی پرېږدي. نو بیا به د هغې نه بعد عزتمنو د بابر مور او پلار ته به انصاف به میلاو شي. او عزتمنو تر اوسه پورې د بابر څښل لا نه دی ګرفتار شوي او د بابر چې کومه یوه کویدن شوې جینۍ ده هغه ګرفتار شوې ده. هغه تر اوسه پورې پولیسو سره ده، خو تر اوسه پورې څه انټرویو مخې ته نه ده راغلی چې هغې د بابر په اړه باندې څه خبرې تر اوسه پورې نه دي کړې. مینهوالو الله تعالی دې د داسې غم نه نوم او مسلمان وساتي. زموږ د سره عزتمنو ته نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشاني وهئ چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.